ابراهیم علیہ السلام عمر سلورس کم 200 کالو ته رسېدلو او د مرګ وخت یې راغی. نو هغه ډېر مهمان نواز و، میلمه دوست. نو کوم کلي کې چې خښ دی زه هغې ته ورغلم، د اوس چې اسرائیل پې قبضه کړې ده په زور، او الخلیل ورته وایي. نو د کور مخې ته به ناست د توت یو اونه وه د هغې په سوري کې. نو چې میلمانه دغه لار وه د شام او د مصر، نو چې په لاره به یې میلمه لیده راوسته به یې په زور ای راځه هلې به ځې چې ډوډۍ وخورو. نو چې یو بوډا سړی ویني او ټیټ را روان دی، لخته ورسره ده. د خدای عجیبه معامله ریوس کاکاجي ما سره ډوډۍ وخوره. بس ریوس ډوډۍ ورته کېښوده. هغه دومره بوډا دی چې د نوړۍ ته لاس کي که نه دا لاس یې داسې رپي. نو چې خولې ته نږدې کي نو بیا تې پروزي، نو بیا نوړۍ راوچته کړي. دې زړه کې وایي چې دا سړی خو به د ډېر عمر یې جوړ. نو ورته وایي قربان باباجي ستا به څومره عمر یې؟ وایي یاره زما خو به د 200 کالو قریب عمر یې. دې زړه کې وایي څلور کم ته خو زه هم رسېدلی یم چې زه 200 کاله پس داسې بوډا رانه جوړېږي چې ډوډۍ هم نشم خوړی او د خلکو د خندې هم خو اوس ښه ده. هماغه بوډا تې روح واغېشت د مرګ ملایکه. پیغمبرانو سره خدای دا احسان کوي چې اختیار ورکړي چې کله هغه وغواړي بیا یې روح تیلي. دا یو عزت، خو د خدای فیصله نه بدلېږي، په خپله وایي. داود علیه السلام هغه نه مخکې موسی علیه السلام، او د موسی علیه السلام بیان بخاري کې هم راغلی. ناست و صحرای تیح کې و، دشته د سینا، خدای پې د اریحات تلل بند کړي. قرآن شریف کې دا بیان فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 کاله دپاره مې پې دا ښار آرام کړ. زناورو نو چې د مرګ وخت یې راغی، ملایکه راغله خو په ناشنا شکل کې ده نه پېژانده، نه سلام واچو نه کلام. وایي ستا روح علم چې شړخ شو په دې مخې ووه. موسی علیه السلام خارجنو دا سترګه تې ووتله، ته څوک یې زما روح علم. موسی علیه السلام په یو سوک سړی وجله، داسې که هغه مله ادب ورکړ، هغه یکدم را پرېوته، مخ او پوزې نه وینه روانه شوه او مړ شو. فوکزه موسی فقضا علیه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. په موکې و په مخه مړو چې یکدم چې سترګې ووته یکدم غایب شو. دغه وخت کې پېښ شو چې دا خو ملایکه معلومې ده، ځکه د غیب علم بغیر د خدای پاک نه بل چاته نه، چې خدای یو پیغمبر ته نه ښودلی هغه ته دا پته نه لګي چې دا څوک دی. او ملایکه چونکې د انسان په شکل وه، د انسان هغه حوادثات او عارضات پې راځي. پیرې څوک نه شي وجلی، خو پیرې که د مار په شکل شي په کاڼي مړ کولی شي، چې مړ شي بس مړ دی. او دا مثلا د من تزیه بذی قوم اخذ حکمهم، چې څوک د چا په شکل کې څرګند شو معامله یې هغه ده. ته کور کې ناست یې مثلا خپل دوست او چا در سره ټوخې کولې د زمري سرمنه یې اچولې وه او په تا ناڅاپه راغی او تا پې ګړس چې دی وویشته، د هغه مرګ تېر. یا ستا خپل دی په دیوال درخیږي د غل په شکل او تا مړ که بس د هغه وینې تویري. نو دی د انسان په شکل لاغې نو سترګې هم ړنده شو. د خدای دربار ته لاړی قربان داسې بنده دی ته لېږلم چې د هغه مرګ نه دی خوښ. ویې ښه خدای ته خو هر څه معلوم دی. ویې ښه ده ورته لاړ شه دا ځل او سلام ووایه او ورته وایه چې د غوی په شا لاس کې ده، نو د هغه لاس ته لاندې دی چې څومره ویښته راشي هغومره به د یو ویښته په سر کال عمر درکړم. د غوی نه بل زیات ویښته په بل څاروي کې نه، ځکه نري ویښتې او ډېرې. بیا ملایکه راغله او سلام یې واچو، بیا خو پېژنده. ویې د خدای د طرفه دا پیغام دی چې د غوی په شا لاس کې ده، نو ستا د لاس ته لاندې چې څومره ویښته راشي دار ویښته په سر به 1 کال درکړم. وی د هغې نه پس بس یې وي مرګ.
ویخا چې زما دوستان زما امزولی زما رشتہ داران ټول مړي او زه بیا رسته پاتې ما خو اوس مړ که هغه وخت نه ده خدا یو درخواست کو چې ما هغه مبارک ځمکې ته نږدې کړه چې کومه ځمکه په موږ بنده ده دا خو نه وي ځکه خو خدای فیصله کړې نو هلته نږدې لاړ او هلته ته ملایکې وروح بس که زه زیارت ته ورغلم ښار اریحا دی او د موسی علیه السلام زیارت یو بادشاه جوړ کړی ده موجوده نو سن 602 هجری کې بیا دې خوا بیت المقدس ته چړۍ روانه ده او اریحا داسې په نوخاته طرف و حضور مبارک وای چې هغه د معراج په شپه ته وی زه د موسی علیه السلام په زیارت ورغلم په قبر او د یو سرې ډیرې په لمن کې دی او که هلته تاسو وی نو ما به ورته قبر ښودلی خو ما ولیده چې قبر کې په مانځه ولاړ دی پیغمبرانو ته او بعض اولیاو ته خدای پاک عجیبه عزتونه ورکوي دا هم یو عزت دی چې قبر کې ورته د لمونځ اجازه دی زمونږ امت کې ښکلي ښکلي خلک تېر شوي دي او تابعي دي ثابت بناني او د حضرت انس صاحب شاګرد دی نو دا چې چا ښخه وروستی قاده کېښوده دوی چې ما قاده کېښوده بیا مې قبر لوی ولید لوی میدان او ده پکې مانځه ته نیت تړلی ما دې سړي ته وی راشه وکړه هغه وی بس قاده ورپسې کېنه نو حضور مبارک وای ما موسی علیه السلام ولیدو چې نو فیصله خو ما هغه موسی علیه السلام وی چې زما دومره عمر شي او دی به مړه مانو چې مرګ شته نو بیا اوس کوې چې د عزت په طریقه مشي زه خو یم بعضې خلک ما ته وایي زه یم په دې خوشحاله شي چې ستاسو پلار یا مور د عزت په طریقه په خپل وطن کې مړ شي او تی جنازه وکړې او په خیر او په خوشحالۍ دفن کې نو دا د شکر موقع ده ځکه که دریاب کې لو شي اکسیډنټ کې اندامونه ټول زری زری شي په بم والوځي په اور وسوځي لاش پته ونه لګي نو هغه بغمای ځکه د ډیرو خلکو ځوانان بچي دریابونه یوسي نو هغه مرګ باندې دومره خپنی لکه د هغه لاش په پیدا کېدو او چې لاش پیدا شي یو بل سره مبارکي ورکړي نو چې په عزت مړ شي او په عزت جنازه وشي او کفن دفن شي او خښې کې نو دا خو د شکرې موقع ده نو موسی علیه السلام بس هغه وخت کې روح قبض کړ د هغه مبارک ځمکې ته مې نږدې کړ نو هغې ته یې نږدې کړ او روح یې ته واخېست نو هغه فیصله نه بدلې داود علیه السلام بادشاه بیت المقدس کې خښتې لوی ګمبد دی او بیت المقدس یې پایتخت نو بار ته ته خپل د کور دروازې بند کړې څوکیداران ورسه چې راغی دروازې لرې کړه پکې دننه یو سړی ولاړ وی څوک یې وي زه ملک الموت ستا روح لمبې سلیمان علیہ السلام زوی دی او بادشاہ دی او قرآن شریف کې په سورت سبا کې د هغه د مرګ ذکر فما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سلیمان علیہ السلام بادشاہ دی او خاخم دی بیت المقدس او پیریانی لګولی دی بیت المقدس آبادی پی کوي ملائکه رااله وی وخت پوره وی ښه دا خو که زه مړ شم دا پیریان او دیوان خو به وتښتي او آبادي به ټوله پاتې شي ملایکې ورته وي زه انتظام به کوم ته مانځه ته نیت وتړه او دلته لښته کېده دې زنه ته او نیت ته روح به درنه والو ولاړ به پاتې دوی به خپل کار کوي هغې پورې به ته یې چې کومې پورې دوی آبادي نه ختم کړ خو فیصله د مرګ نه رستو کېږي او په خپل حال نو دغه شان په تخت ودرېد او دلته یې لښته کېښوده او مانځه ته یې نیت وتړ او روح یې قبض شو اوس پیریان دیوان اړم دي هغې خو د خدای پیغمبر دی ولاړ به حیران نو خدای وایي
چې یو وینه راغی وینه فما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته وینه راغی او هغه لخته خوراک شروع چې ویخه مات شنو لخته را پریوت نو دیم را پریوت نو خدای وای فلما خر تبینت الجن چې را پریوت نو پیریانو ته پته ولګی چې دا خو وفاتو دا د خدای مدشر او پیریان خدای وای ک پیریان د غیبونه خبر ویني دوی به د دومره موده په دې صح کار کې مبتلا نه دا اوس دا دروغجن خلک کنا راشه زما پیریان دي زد الله دار او باسم زما پیریان دا ټول دروغجني ځکه د غیب علم نه انسان تشته نه پیری تشته نو فلما تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیریان وی خدای وی چې د مرګ وشو او معلوم شنو ک پیریانو ته پته ویني دومره سخت ده په سخت مهنت کې وخت نه تیرو نو د مرګ فیصله چې راشي هغه کې د چا سره به